بسم الله الرحمن الرحیم. د موبایل متعلق 14 نمبر مسله ده. موږ د موبایل متعلق د مسایلو سلسله شروع کړې ده. که چیرې تاسو هم د موبایل متعلق یو پوښتنه کول غواړئ، ستاسو په ذهن کې یو سوال وي، نو تاسو لاندې په کمنټ کې پوښتنه کولی شئ، یا موږ چې کوم د واتساپ نمبر ورکړی دی پر هغه نمبر باندې هم تاسو خپل سوال کولی شئ. انشاءالله تاسو ته به ستاسو د سوال جواب د معتبرو کتابو د حوالو سره ملاویږي انشاءالله تعالی که خدای کړي. مسله د 14 نمبر مسله د موبایل متعلق. وایي ځینې خلک مقامي خلک یعنی د علاقې خلک هغه خپل موبایلان په مسجد کې چارجوي، د مسجد په بجلی باندې خپل موبایل چارجوي، یا خپل لپټاپ چارجوي، یا خپل پاور بینک د مسجد په بجلی باندې چارجوي. آیا دا جایز دی او که نه دی جایز؟ د دې شرعي حیثیت څه دی؟ الجواب بتوفیق الله تعالی. وختي دا مسله ذکر شوې ده، موږ دا مسله تقریبا حل کړې ده چې د مسافر دپاره تاسو زموږ نورې ویډیوګانې کتلی شئ. تقریبا مسله نمبر 3-4 دا کې به موږ دا مسله حل کړې وي چې د مسافر دپاره په مسجد کې خپل موبایل چارجول د مسجد په بجلی باندې د دې شرعي حیثیت څه دی. د هغه لاندې موږ ټوټل تفصیل ذکر کړی دی د حوالو سره، خو مختصرا به زه دا عرض کمه چې د مسجد چې ټوټل څومره شان دي، هغه که بجلی ده، هغه که اوبه دي، هغه که مصلي دي، هغه که د مسجد هر شی دی، هر انتظام دی، هغه وقف دی. یعنی په دې کې د ټولو مسلمانانو حق دی او دا ته به قدر ضرورت استعمالولی شي. یعنی چې ته به د مسجد کې څومره وخت تیری، ته څومره عبادت کوې، دغه عبادت مطابق ته دغه شی استعمالولی شي. ته په مسجد کې ولاړې، ستا ګرمي وسوله، ته لمونځ کوې، نو پنکه استعمالولی شي، د دې بجلی ته اجازت دی. ته په مسجد کې ولاړې، ته که توره تیاره ده، ته تلاوت کوې، لمونځ کوې، عبادت کوې، نو ته دا بلب لګولی شي. ته په مسجد کې ولاړې، ستا یخ کېږي، د یخ شپې دي، د یخ موسم دی، نو ته په دې صورت کې هیټر لګولی شي، د مسجد ګیس استعمالولی شي. ته په مسجد کې ناست یې، ستا اوداسه ته ضرورت پیښ شو، لمونځ کوې، نو ته د مسجد اوبه استعمالولی شي. د دې تا ته بالکل اجازت دی، به قدر ضرورت ګوره. اما د ذاتي فایدې دپاره د مسجد شی استعمالول د دې هیڅ جواز نشته. یعنی یو سړی دی د مسجد اوبه وړي کور ته، دا ناجایزه خبره ده. یو سړی دی هغه د مسجد د بل شي څه ګټه اخلي، کار اخلي، په مسجد کې یو شی پروت دی، د مسجد جنریټر دی، یا د مسجد بیټرۍ ده، یا د مسجد بل شی دی، د مسجد لوټي دی، دی دا وړي د خپل ذاتي استعمال دپاره، کور ته وړي په کور کې استعمالوي، یا دغه رقم خپل دکان ته وړي په دکان کې استعمالوي، نو دا بالکل جایز نه دی. دغه رقم د مسجد بجلی ده. که ته د مسجد په بجلی باندې د خپل دکان لپاره بلب لګوې، یا د مسجد په بجلی باندې خپل موبایل چارجوې، یا یو بل شی چارجوې، نو دا ستا لپاره جایز نه دی. اما که چیرې د مقامي سړی یا هر سړی چې د مسجد په بجلی باندې خپل موبایل دی کله چارج کړي، نو د دې لپاره بیا دا لازمه ده چې دی د هغه عوض ورکړي مسجد ته. یعنی تا موبایل چارج کړي، نو تا به تقریبا د 100 روپۍ بجلی ګار کړي، نو د هغه اندازې مطابق د مسجد په پیټۍ کې پیسې واچو. اما که ته چیرې یو 50 روپۍ 100 روپۍ زیاتې واچوې، نو په دې سره تا د ګناه نه در میلاویږي. ستا هغه چې کوم ګناه وله، تا چې کوم هغه حرکت وکړي، د 100 روپو تا بجلی استعمال کړه، د 10 روپو د بجلی استعمال کړه، دغه 100 روپۍ به د هغه په ځای کې ودرېږي. اضافي چې تا کمې پیسې مسجد ته ورکړې، هغه به ستا لپاره صدقه جاریه شي. نو که دا عوض ته چیرې مسجد ته ورکړې، که د مسجد هر شی استعمال کړی وي بلا ضرورت، نو بیا دغه به د عوض ورکول لازمي دي. که چیرې تا دغه عوض ورکړې، نو اوس ستا غاړې خلاصې شولې. عوض به ته په اندازه باندې ورکړې. ما درته ویلې که یو 150 روپۍ زیاتې ورکړې، په دې سره سړی نه ګناهګاره کېږي، ثواب یې لا هم زیاتېږي. یو 150 روپۍ زیاتې ورکړه. فتاوا هندیه اول جلد صفحه نمبر 110 کې لیکلي دي، وایي د مسجد چې کوم څراغ دی، ولا سراج المسجد الی بیته، یعنی د مسجد چې کوم څراغ دی، لالټین دی، کندل دی، هغه سړی کور ته نشي وړلی د رڼا دپاره.
نو موږ پر دغه مسله باندې د موبایل چارج هم قیاسوو، یعنی موبایل چارج هم ته په مسجد کې نشې ورکولی، ځکه دا داسې دی لکه ته چې د مسجد بجلي کور ته راوړې د ځان د فایدې لپاره، لکه د مسجد څراغ چې کور ته راوړل جایز دی، نو د هغه رقم د مسجد بجلي دا د ځان لپاره استعمالول دا هم بالکل جایز نه دی دا عمل.